ان تبدو الصدقات کچری تاسو پخکارا ورکوي الصدقات صدقات فنعم هي نو دا هم بهتره ده. وان تخفوها او کچری تاسو پټوي هغه وتؤتوها او ورکوي هغه الفقراء فقیرانو ته فهو خیر لكم نو دا ډیره غوره ده تاسو د پاره. ويكفر او لري بکړي عنکم د تاسو نه من سیئاتکم تاسو ګناهونه والله الله تعالی بما په هغه باندې تعملون چې تاسو یې کوي خبیر خبردار دی. نو دا آیات د دینه مخکې د صدقاتو چې کوم ذکر شروع نو دیګم الله پاک جل شانه فرمایي چې ان تبدو الصدقات فنعم هي کو چې تاسو چې کوم دی په پټه باندې صدقه ورکوي او کو په ښکارا باندې ورکوي. نو دا آیت په ظاهر کې د نفل او د فرض ټول صدقاتو ته شامل دي. او نفل صدقات وي او کو فرض یعنی کوم د چې مون عشر وایو یا زکات وایو او دغه وي او کو نفل صدقات وي نو ټول ته چې کوم دي شامل دي. نو په ټولو کې چې بهتر دا د تاسو په پټه باندې ورکړي کو صدقات وي او کو یعنی کو فرض وي کوم د چې مون زکات او عشر وایو او کو نفلی صدقات یا صدقات واجبه وي نو بهتره بګی دا ده چې تاسو په پټه سره ورکړي. ویزه کدي ډېر مصلحتونه دي دینی مصلحتونه بګی دي او دنیوي مصلحتونه بګی دي. دینی مصلحتونه بګی دي دنیوي بګی دي. وی دینی مصلحتونه بګی دا دي چې ته کو زکات ورکړي نو په پټه سره بهتر دی. کو چا په ښکارا سره ورکړو په ځل کې د ریا ناراضي دوی په ځل کې ناراضي نو بهتر دی. خو د دین بیا چې کوم دی په پټوالي سره بهتر دی چې په پټه سره ورکړي. مصلحتونه بګی دا دي چې دا خبر د ریا نه لري ده چې ته په پټه باندې صدقه ورکړي کو صدقه ورکړي او کو زکات ورکړي نو دا د ریا نه لري ده ستا په ځل کې به ریا ناراضي. دویمه دا چې چاته ورکوي نو هغه ته به ځان بدنښکاري هغه ملامته کېږي نه چې ګوره دې زکات اخلي دې خیراتي پیسې اخلي نو هغه ملامته کېږي نه. او دنیوي پیدې پکې دا دي چې ستا د مال مقدار به خلکو ته نشي معلومېدی. ته چاله 100 روپۍ ورکړې زکات نو هغه خو هر سړی نن سبا په دې مسله باندې پوه دی چې په 40 پسې 1 روپۍ ده نو هغې 40,000 سره کور کې پرتې دي او کم 40,000 نو په معاشره کې هر قسمه خلک وي ښه هم وي بد هم وي ډاکمار پکې وي نو کېدای شي ستا په دې کور باندې ډاکه ووي او ستا مال ته نقصان ورسي. نو په دې حالت کې نو بهتره دا ده چې ته صدقه ورکړې نو په پټه باندې ورکړه او کو زکات ورکړې نو پټه ورکړه. هو کو د مصلحت توجه نه وي داسې وي چې یو کس مالدار دی او په هغه باندې دا تهمت وي چې یاره دا مالدار سړی دی او دې زکات نه ورکوي نو کو بیا دې د چا په مخ کې ورکوي بیا د ده لپاره دا خبره بهتره ده. یو سړی زکات ورکوي خو خلک وایي دا سړی زکات نه ورکوي نو زکات دی بیا د خلکو مخ کې ورکولی شي چې د خلکو د تهمت نه دی اوزي د لپاره بیا په ښکاره باندې ورکول بهتر دي چې دې په ښکاره سره ورکوي یا د خلکو د ترغیب دپاره دې زکات ورکوي چې د خلکو ته پته ولګي او خلک زمانه عبرت واخلي نور خلک هم چې کوم زکات نه ورکوي زما د وجې زکات ورکوي نو که په دې نیت سره چې له ښکاره ورکړو بیا د ده لپاره د ښکاره چې کوم دی بهتر دی. د دې وجې نه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نفلي صدقه چې د نفلي دا چې په پټه سره ورکړي شي نو د هغې صدقې نه اویا درجې غوره ده کومه چې په ښکاره سره ورکړي شي اگر چې په زړه کې ریا هم نشته دی خو بیا هم ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نفلي صدقه چې کومه ده نو دا چې په پټه سره ورکړي شي نو په پټه دا صدقه د ښکاره صدقې نه اویا درجې چې کوم دی بهتره ده. او دغه رنګې د صدقاتو په باره کې فرمایي په د زکات په باره کې صدقات واجبو په باره کې د فرض په باره کې د زکات په باره کې چې زکات په ښکاره سره ورکړي شي په ښکاره سره نو دا د پټې نه بهتره دی 25 درجې. نو ابن عباس هم فرمایي چې صدقه ورکوي نفلي صدقه نو دا په پټه باندې د ښکاره صدقې نه اویا درجې بهتره ده او کو زکات ورکوي عشر ورکوي نو دا د پټې نه د ښکاره ورکول چې کوم دی بهتر دی 25 درجې. او بیا پکې چې کوم دی حسن بصري رحمت الله علیه قول راجح دی هغه چې په دواړو کې بهتره ده چې په پټه سره ورکړي شي. موږ د مصلحت توجه نه په ښکاره ورکړي نو هغه جدا خبره ده. نو صدقه چې کوم دا ګناهونه لري کی حدیث پاک کې راځي الصدقه تطفئ غضب الرب چې صدقه دا د الله پاک غصه یخي چې صدقه ورکړه په دې د الله پاک غصه یخي چې د الله پاک درزا ده پاري نو کو تا کوم ګناهونه کړي او تا ته الله پاک غصه وي نو د الله غصه به یخي شي او ستا ګناهونه به معاف.
نو په دې باندې الله پاک جل شانه تاسو ګناهونه معاف کړي ويكفر او لري عنكم لتاسونا من سيئاتكم تاسو ګناهونه یعنی د صدقه او خیرات چې تاسو ورکوي د تاسو ګناهونه لري کی والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوي خبير خبردار دی تاسو صدقه ورکوي نو په پټه ورکوي کو په ښکارې ورکوي خو دې کې تاسو په ځړ باندې الله خبردار دی کو په پټه صدقه ورکوي نیت څه دی کو په ښکار صدقه ورکوي نیت څه دی چې نیت خالص ته الله درزاوي کو په ښکارې ورکوي کو په پټه ورکوي الله ستاسو په ځړ باندې خبر دی چې تر صدقه په کوم غرض باندې ورکوي